الله پاک په مونږ باندې سره رحم وکړي چې مونږ د الله پاک په مخلوق باندې رحم نه کوو، نو مونږ بیا ولې د الله پاک نه د رحم امید ساتو؟ دا ویډیو مې وکړه ډېر زیات خفه شوم. کاش چې مونږ خلکو لا په سکولونو کې انسانیت ښودلی کېدی، د الف انار په ځای الف انسانیت ښودلی کېدی، د بې بکري په ځای بې بلای ښودلی کېدی، د پې پنکه په ځای پې پیار ښودلی کېدی. اوس لکه دې پیشو دې هلک ته څه ویلي چې دی راوغېلی په سر باندې داسې لته ورکړه، په سر باندې داسې لته ورکړه چې هغه غریب او تاسو کته چې تړتک یې ووهلی. لکه زه وایم دغه علت نه بس کېدی شي دا پیشو مړه شوي هم وي. نو دا هر څه چې کوم دی الله پاک ویني، او دا مخلوق چې کوم دی دا هم الله پاک پیدا کړی دی، دا د الله پاک مخلوق ته. بیا پیشو سره د مونږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په یو دسترخوان روټۍ خوړلې ده لکه. او بیا هم مونږ ګوره په داسې مخلوق باندې دا که د انګریزانو وطن وي، انګریزان چېرته په سړک باندې پیشو سپی زخمي وي نو روچته کې ګاډي کې واچوي هسپتال ته ورسوي. او مونږ مسلمانان چې ځان له مسلمانان وایو نو مونږ په دې بې زبانه مخلوق باندې څومره ظلمونه کوو چې ډېر د افسوس مقام دی. الله پاک چې زمونږ په حال رحم وکړي، خو غواړي مونږ د رحم قابل خلک نه یو، ځکه مونږ په خپل رحم نشته، مونږ په کمزوري باندې رحمیږو نه رحمیږو. نو بیا به الله پاک په مونږ څو رحمیږي. کوشش کوئ چې هیڅ کله هم بې زبانه سره ظلم زیاتې مه کوئ. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.